په 400 ضلع کې د دینی عالمانو د فرات لړۍ دوامدار ده او هم په دغه لړ کې به د مفتی ګوهر علي شاه په مدرسه کې پتنګي کې مدرسه تعلیم القرآن والسنه کې په 15 جنوري یعنی د اتوار پروز سبا د دستاربندۍ یو دستور کېږي. د مدرسې مختمم صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه په ټول مسلمانانو غږ کړي چې په دې بابرکته محفل کې د ګډون وکړي، ولې چې په دې کې به د صوبې جیت علماء کرام ګډون کوي. په دې بخاری شریف ختم کې به پسونو عالمانو ته به دستاربندي کول کیږي او دا به تنګي تحصیل د های سکول نمبر 1 په لوی ګراوند کې تر سره کیږي. او خبردار چې ان شاء الله په 15 جنوري باندې چې یعنی سبا نه بل ورځ د اتوار پر ورځ به زموږ د مدرسې دارالعلوم تعلیم القرآن و سنت تنګي ان شاء الله دستاربندي وي. دې دستاربندۍ کې تقریبا د سل نه زیات مفتیان صاحبان د الحمدلله صح کال فارغ شو او تخصص فی الفقه او تخصص فی الحدیث کې د سل نه زیات بلکې 130 140 130 کسان دي دا د تخصصونو نه فارغ شو او 30 کسان د دورې نه فارغ شو. دا سه حفظ ناظره تجوید او اصل دستاربندي دا زموږ د تخصصونو دا اصل دستاربندي زموږ د دورې حدیث والا ده. دغه ان شاء الله ډېر غټ علما راځي. زموږ استاد محترم او زموږ مشر او د ټول علماء مشر حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دیر بابا هغه به ان شاء الله تشریف وروړي. زمونږ بل مشر زمونږ د علاقې د ټول علماء استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب هغه به ان شاء الله تشریف وروړي. دا دستاربندي به ان شاء الله د 8 بجو نه سٹارټ کیږي او ان شاء الله اخري دعا ورته په 1 بجې باندې کیږي. تاسو مسلمانانو ته عام مسلمانانو ته خاص مسلمانانو ته زما درخواست دی او زما دا استدعا ده چې تاسو ټول ملګري دوستان په دې کې شرکت وکړي. سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ په 15 جنوري باندې به ان شاء الله دا اجتماع او دا دستاربندي کیږي. ډېر لوی خلک په ان شاء الله د تنګي د خوش علاقې د ټول کې پکې خلک علما برازي زما د عام او ولستا د شرکت استدعا ده. دینی عالمان وایي چې دینی مدرسې د علم سرچینې دي او څو هم کولی شي چې په خپل خلقه یا سیمه کې دغه سره مالی او ځاني مرستې وکړي چې لامل یې نه یوازې د معاشري د اصلاح لپاره دین خوريږي بلکې د آخرت هم ګټه ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400